बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उस्ताद ورور उस्ताद مرګره उस्ताद په وړاندې ملګرو څو ورځې مخکې د اوښینا یو ظالم و ډیره پکټ کړی و چې ډیر د افسوس خبره و. دویمه خبره د هغې نه هم زیاته د خفګان او د افسوس ته چې د اوښې مالک یې وویشته و ډیره راپاڅېده، په ظلم پسې ظلم وکړو، د اوښې مالک یې بې دردانه طریقې سره قتل کو چې ډېر د افسوس خبره را او ډېر د ظلم انتها یې وکړله. خو زه به دا خبره وکړم چې دې قتل کې زما او ستا پوره لاس دی چې زمونږ خپل حیثیت نشته، زمونږ د پوسټ حیثیت نشته، خو مونږ پوسټونه کوو. تاسو ته به اندازه وي چې پاکستان کې چې ستا سمایار نه وي نو ته به انصاف نه غواړې. د انصاف غوښتو دپاره په پاکستان کې ستا ذاتي سمایار پکار دی. هغه څه دي؟ هغه یو ستا ذاتي حیثیت دی، دویم مال دولت دی، دریم ستا اثر رسوخ دی چې ستا تعلق کومو خلکو سره دی. که مونږ غیر چاپیره وګورو په سوشل میډیا نو زمونږ طاهر خان لالا، یوسف جان لالا شاید دی دوه شونډې نه دي بیرته کړي د دې اوښې دپاره، د دې مالک د پاره، او د هغې وجه دا ده چې هغې ته پراپر اندازه ده چې زمونږ د پوسټ، زمونږ د دې خبرې هېڅ حیثیت نشته. خو مونږ یو ملک ویمه کړو، یو شور هم جوړ کړو چې نه اوښې ته دې انصاف میلو شي. انصاف میلو شو، انصاف د مالک په قتل په شکل کې اوښې ته میلو شو، د غم نه خلاصه شوه. لہذا مونږ به دا ووایو چې الله دې هغه خلک تباه او برباد کړي چې چا دې اوښې او د دې مالک په قتل کې لاس دی. انصاف نشته پاکستان کې، اندیر نګري ده چې د چا زور دی، د هغې کور دی. لہذا د داسې قسمه پوسټونو نه اجتناب پکار دی زما په خیال. ځکه که مونږ وګورو نو یو MNA، یو SP، یو DSP، دا خو زه لوی عهدې یادوم، یو سپایي قدر له به پوسټ نه یې کړي نو چیرې دې اوښې ته د انصاف میلو شي. هلته کې سند علاقو کې اندیر نګري ده، نواب ډیري هغه حساب کتاب هغه شی شروع دی. لہذا مونږ له دا خبرو نه سایډ پکار دی، ځکه چې زمونږ د معمولي غلطۍ نه دومره غټ نقصان وشو، یو خاندان تباه شو، یو نسل برباد شو، یو کور تباه شو. نو لہذا مونږ له احتیاط پکار دی. ډېره مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.